بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی چې ود رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعاګانو نه دا دعا چې الله ز پناه غواړم په تا باندې د ناکاره گاونډي نه او دا غي خزینه چې بوډا کې مال رمخ کې د بوډاتوب نه او دا غي زوینه چې هغه زما مالک وګرځي او دا مال نه چې هغه ما د پاره سبب د عذاب شي او دا غي ملګری مکار نه چې سترګې دا غوي نیمال را او زړه دا غي نگرانی کوي زما کینی کی ویني نو هغه پټي او کبدی ویني نو هغه خوري. په دې حدیث مبارک کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دعاګانو نه یو دعا ذکر شوې ده. په دې دعا کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د پنځه خطرناک او ناکاره سيزونو نه پناه غوښتل چې الله مال د دینه پناه راکړي. اولنی سیز هغه دا چې الله مال د ناکاره گاونډي نه هغه پناه راکړي، یعنی د داسې ګاونډي نه ما وساتي چې هغه بد عملي هغه ناکاري نو مال به دنیوي لحاظ سره هم نقصان راورسي، مال به اخروي لحاظ سره هم نقصان راورسي، نو د داسې ګاونډي نه مال پناه راکړي. دارنګه دویم قسم پناه نبی علیہ السلام غوښتي و د هغې ښځې نه کومه ښځه چې انسان له بوډا کې مخکې د بوډاتوب د هغه نه یعنی دومره غمونه دومره تکلیفونه او دومره سختۍ هغه په دې خاوند باندې د هغې ښځې د وجې نه راشي چې دا خاوند د خپل عمر نه مخکې بوډا شي، د بوډاتوب عمر ته دی رسېدلی نه خو د دغې غمونو او د دغې تکلیفونو د وجې نه هغه د هغې نه مخکې بوډا شي او د کور چې کوم غمي د کور چې کوم مصیبتونه او مشکلات نو دا انسان له د عمر نه مخکې ختموي. د بهر چې کوم مشکلات کوم مصیبتونه هغه په انسان باندې دومره اثر نه کوي ځکه هغه د هغه د کور نه بهر وي، خو چې هر کله د ده په کور کې دننه دته مشکل او مصیبت راشي نو بیا هر ټیم دی د هغې سوچ کوي او د هغې د وجې نه دی په مشکل کې شي، د ده ویښتون سپین شي او دی زر بوډا شي. دارنګې دریم څیز نبي علیه السلام پناه غوښتې و د ناکاره زوینه، د هغې زوینه چې هغه د انسان مالک وګرځي، ځکه مالک خپل غلام ته حکم کوي ته دا کار وکړه دا کار مه کوه دا کار په دې ټیم کې وکړه دا په دې ټیم کې وکړه. دغه شانتې دا زوی چې د خپل پلار د هغه مالک وګرځي نو پلار ته به وایي ته به دا کار کې دا کار به نه کې دا کار ټیک دی دا کار غلط دی، الټا هغه زوی راپاسې هغه پلار ته طریقې ښیي او په پلار باندې حکمونه چلي. نو نبی علیه السلام د داسې زوی نه پناه غوښتې ده. دارنګې د هغې مال نه چې هغه د انسان لپاره سبب د عذاب او سبب د هلاکت وګرځي، دته مال میلیو شي دی په هغې کې تکبر شروع کړي دی په هغې کې لویي شروع کړي او د دین د الله نه لرې شي، په دغه وخت کې دغه مال د ده دپاره ذریعه د عذاب او د هلاکت وګرځي. او پنځم نمبر پناه نبي علیه السلام د ناکاره ملګري نه غوښتې وه، هغه ملګري چې د هغه سترګې او زړه هر ټیم د دې انسان په نګرانۍ کې وي، که دې چېرته وویني چې یاره دې نیکي کوي نو په هغې باندې چپ شي، چاته وایي نه چې یاره زما دې ملګري دا ښه کار وکړو، خو چې هر کله د ده نه چېرته بدي راشي چېرته د ګناه کار راشي نو بیا چې کوم ځای کې هم کښېني وایي به هغې فلانکي دا کار کړی او دا کار کړی او د خلکو مخکې یې شرموي. نو نبی علیه السلام دعا غوښتې وه او موږ ته یې په دې کې دا تعلیم راکړی چې تاسو هم دعا غواړئ نو داسې پنځو څیزونو نه ځان هغه پناه غواړئ په الله تعالی باندې. یو دا چې تاسو د ناکاره ګاونډي نه پناه غواړئ، دویم دا چې د بد اخلاقه ښځې نه پناه غواړئ، دریم دا چې د ناکاره اولاد نه پناه غواړئ، څلورم دا چې د مضموم مال نه پناه غواړئ او پنځم دا چې د مکار او د مکر کوونکي او د بدکار دا چې کوم ملګری دی نو د دې ملګري نه پناه غواړئ چې الله تعالی ستاسو دا دعا قبوله کړي او د دې څیزونو نه پناه درته میلیو شي نو کامیاب بشئ. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.